اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانې ناول تاسو قرباني مزوحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي ولاړ ما اشرف سینما چوک په خبر کې چېرته چې سمی اینڈ ډاکټر اوزیفا ډینټل کلینک افتتاح و د کلی ډیر مشران سپین روبي مرګري ټول راکې دلته کې د دې کلینک افتتاح وکړو په دې موقع موږ سره موجود دی ډاکټر سمی او ډاکټر اوزیفا دا دواړه مرګري په کلینک کې به موجود وي نو دوی سره یو څو خبرې د دې کلینک باره کې کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام نمسکار بھائی خیر خیر سمی بھائی څنګه الحمدلله مبارک هم شه د نوي کلینک ډیر مننه خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب په کلی کې خو تاسو الریډي کلینک روان دي شروع دي په اشرف سینما چوک کې د بل کلینک تاسو کولو کو د کې د مریضانو لپاره څه فیسیلیټیز دي ماشاءالله په کلی کې غوزما د کلینیک کم از کم او شو تقریبا 6 ایئرز شو ماشاءالله زموږ د کلی خلک ډیر مینه ډیر فرست کلاس زما الته کې کلینیک ماشاءالله د روان دي چې د حد نه زیات بیسټ خو اصل کې زموږ مایند کې یو سوچ راغو زما د پیجز وایرل کیږي او مال ډیر لري نه پیشنټ راځي د کویټه نه راځي ملتان نه راځي د اسلام آباد نه راځي لاهور نه نو بیا غ پیشنټ د لګ معمولی شان لوکیشن کې مسله وا الته کې زموږ غزل سایت ته نو بیا دغه د پر موږ یو مایند سیټ کو چې موږ یو بل برانچ کولاو په ګلبهار کې کم چې د بهر پیشنټ دی نو هغه بدی خو راځي ډیر خلکو ماته دا مې چې تکلی کې برانچ ختم کو دلته کې خو ما نه ما هغه برانچ زما کم دی نو هغه د کلی خدمت لپاره دی او هغه کلم نشم ختمولې لکه هغه بده سی وی چې هغه ان شاء الله لایف ټایم لوي سونه زما عمر دی ان شاء الله زه د کلی خدمت کوم خدای یو سیټ موږ د روان کو چې موږ ول چې د بهر پیشنټ هم راځي بل د ګلبهار پیشنټ ډیر زیاتو نو موږ چې د ګلبهار خلکو ته هم ډیر زیاته فیسیلیټي وي بل د کلینیک کې موږ ماشاءالله هر یو شی سټرلایز او بل ډیسپوزیبل کټس وغیرہ یونټ هر یو شی پرفیکټ لکه دا چې کلینیک لحاظ سره څنګه جمال ته کلینیک د شان دلته کې یو خسته ماحول هم پرووایډ کو چې لکه سبا داخله کو نو چې تاسو د یو کلینیک سیټ اپ روان کو او هغه ماحول خسته نه دی تاسو انسټرومنت ماشاءالله د موږ انسټرومنت چې کوم دي ټول سټرلایز او ټول ډیسپوزیبل انسټرومنت دي نو جست دې لپاره ډاکټر اوزیفا زمون کشرم دی زما د معلم دی ډاکټر اوزیفا د کلینیک د کم د لوکیشن چې دی د مینوالو سره شیر کړي جی زمون لوکیشن دی اشرف سینما چوک ګلبهار کې دا ګل پلازا ده او مین روډ باندې دی اصل کې موږ سمي به سره ډیر وخت نه کار کول تقریبا 3.5 سال شو زمونږ ایکسپیرینس نو بیا اصل کې موږ چې دا یو سیټ اپ جوړ کو چې موږ پارټنرشپ باندې وی او هغه نورم خلکو ته فیسیلیټیز الته کې زمونږ اصل کې پیشنټ ډیر زیاتو نو هغه ته موږ پراپر ټایم نشو ورکول نو موږ چې زړه داسې یو کلینیک بل موږ سیټ اپ وکړو چې الته کې هغه تم چې کم دغه فیسیلیټیز پرووایډ شي او دلته چې کم نه د بار نه کم پیشنټ راځي نو چې هغه ته موږ فیسیلیټي پرووایډ ډاکټر اوزیفا دا راته وایي چې تاسو د کلینیک اوقات بسوي دي زمونږ د کلینیک اوقات بجې 10 نواله تر 1 بجې پورې به ټایم مارننګ ټایم کې بیا چې کم ایوننګ نه پس ته ټایمینګ وینو بیا به 3 نواله تر 9 بجو پورې به ان شاء الله ټایمینګ او یو بل پلس پوینټ دا دی چې زموږ سٹارټ سیټ اپ دی نو ان شاء الله موږ به یو فری کیمپ پکې کوو چې د دې علاقې خلکو ته زموږ د سرویس پته ولګي بل هغه زموږ چې کوم پروسیجرز دي هغه چیک کی نو ان شاء الله هغه به زموږ 100% چې کوم د مطمئنه کیږي نو ان شاء الله دې سنډے چې کوم د موږ یو فری کیمپ کوو ان شاء الله او چې سونه پیشنټ دی یا څوک راتل وړي چا سوي شوی نو هغه بالکل راتلی شي ډاکټر صاحب د غاښونو متعلق د بیمارونو هم خبر کوي چې د بیماری سره د علاج سره دي دا څه خو ډیر مختلف قسم بیماریاں دي چې هغه موږ سره هیلیټوسس راځي جنجوایټس راځي پیراکورونایټس راځي او ټریټمنټ موږ سره د سیدي چې مطلب هغه مختلف قسم ټریټمنټ دي په دې کلینیک کې چې کوم ټریټمنټ کوو نو روټ کینال کوو امپلانټس کو زرکونیم کراونز کو پی ایف ایم کراونز کو څه قسمه مسله وي چاته د ټیت حواله سره دلته کمپلیټ ټریټمنټ کیږي ان شاء الله دا یو ټریټمنټ نشته چې هغه د لپاره مونږ یو پیشنټ وي هغه ریفر کو چې تاسو لاړ شي هسپټل ته لاړ شي یا بل ځای ته لاړ شي نو ان شاء الله چې چا پیشنټ څه قسم مسله وي څه ایشو وي ان شاء الله موږ سالو کوو د ډاکټر سمی والد صاحب هم موجود دي جزو صاحب هغه سره خبرو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ماشاءالله کلینیک افتتاح شو سبب ویل غواړي جی په دې موقع یاره جی بس په دې باندې دا ویل غواړو چې الله پاک دې بدای کامیاب کړي امين او الله پاک دې لکه مطلب دې چې سداسي بچی یار چاله ورکی چې دا څنګه زموږ د بچی دې فرمانبردار دي او موږ دې خاص تر دې ګلبهار خلکو لپاره د پیښور چې څومره زموږ د آس پاس علاقې دي دای د لپاره موږ د سہولیت کولو کړی دي چې دې دلته راځي د خپل علاج کوي
او ان شاء الله خیر ریسپانس پوته ملایوي په جمکنو کوم د دې کلینیکو خو هغه د دې وجه چې هم خصي روانو ولکه خلکو ته تکلیفات زیات موږ د دې وجه دا کولو او باقي موږ د چمکني نیوز والا ډېر شکریا ادا کوو تاسو ټول او دا سمو مرګري چې دې ټول شکر دی الله کامیاب امين په دې موقع باندې ملک سہیل د چمکني تنظیم صدر دی هغه موجود دی ملک سہیل السلام علیکم وعلیکم السلام سمیدو د کلینیک کولوکو چې فتایو کنن چې د کلینیک صبر غوړي ټول ناول خو چمکني ټي وي نه مسعود خان به تاسو ډیره مهرباني مننه په دې دا ډیره د خوشحالي موقع ده او دا زموږ د سوکانو فخر دی ډاکټر سمی او زه ټول ناول په دې باندې زدي والدین ظهور الله د دې والدې د دې خاندان ارشد بای له مبارکباد ورکوم ټول تفصیلی میسج چې دی ډاکټر سمی کړی دی او ډاکټر حذیفه دواړو ته ډېر ډېر مبارک شه خو د یو خبرې پکې زه دا وضاحت کوم چې الحمدلله د دې کار کې چې دی مونږ چې څومره پیشنټ راغی دي او مونږ ولا ستولی دي نو مونږ ته ډېر پازیټیو ریسپانس را کړی دی او دې تفصیلی میسج کو خو هغه بل اگزام مخ کې روان دي کم چې یاره آیا دا ضرورت ولې راغو چې د کلینیک ګلبهار کې کولو اشرف سینما سره دا سیدا شکلی کې د کلینیک خپټاپ چلیدو خو کراچۍ نه لاهور نه اسلام آباد نه ملتان نه آؤٹ سٹی ډیسټریکټ چې دی آی با ډاکټر سمی سره رابطه کوله الریډي د دې په یوټیوب باندې چینل هم چلیږي نو چې کم خلک بار ناراضي کنه نو ډاکټر سمی سره موږ سره مشوره وکړه هغه د پاس ولا موږ اجازه ورکو چې ټیک ته د کلی خلکو هم حق کیږي خو چې کم بار نه ملمانه راځي دای هم حق کیږي نو بیا د یو فیصله کوي چې سینما ګلبهار چوک کې دی ډاکټر سمی او ډاکټر حذیفه په نامه کلینیک کولو کو ولې چې کې بار نه خلک راځي نو ایت د اجی کیم اډه چې دا نزیب روزي او دا چې تقریبا 5 نه 6 منټو ډیسټنس کې دا کلینیک دی زموږ دعاګانې د سره دی الله پاک دې کامیاب کړي یو ځل بیا ډېر مبارک شه والسلام ډېر مننه ملک صاحب مینوالو موږ هم د ډاکټر سمی او ډاکټر حذیفه لپاره دعا کوو چې الله تعالی دې له مزید کامیابانه ورکړي او الله دې کلینیک کامیاب کړي او په دې خبره تاسو نه ځو کوم د الله په